نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا سلور نبی نمبر آیت دی پمکی رکو کی دا پخوانو قومنو انجام ذکر شو. اس خدی آیاتن کی ہم دا مکذبینو او دا مجرمانو انجام ذکر کی. اللہ رب العالمین خپل قانون ذکر کی چه منگا یو کلی او یو خار تا پیغمبر اولیگو او اغا کلی والا خلق آخار والا خلق دا پیغمبر تقدیمو کی انکار تیو کی دا غرنا فرمانیو کی نمنگا پہاغی باندی غریبی راولو بیمارے پیراولو دا پارا دی چی دوی توبہ باسی ایمان روڑی او دا دی خپل جرم نوڑی. لیکن کل چی دوی ایمان روڑی سرد دی تکلیفونو دا غریبے او دا بیمارے نمنگ بیا پا دا کلی والا خلقو باندی خوشحالی او راحت راولو مالداری پیراو تردی چی دی خو مالدار شی او خو صحتمند شی خو خوشحالی او دی بیا اغبل تکذیب او اغجرم او اغگناہون ہیر کی نبیا دی بطور حکایت او قصہ اغپخوانی عذابون یادی جز من پپلار نکم دا سے عذابون راغلی او دا دا زمانی عادت تی کلب خوشحالی و کلب خفگانی کلب بیماری و کلب صحتنوی کلب غریبی کلب مالداری دا دا زمانی حالات تی عادت دا دی دا کفر او دا گناہ سر تعلق نشتی نو کل چی دوی دا تکلیفنا منصوب دی زمانی تک دا تکلیفنا دا بیماری بل کفر او شرک او گناہون تا منصوب نکی ندی بیا دی اخبر خلق توی یریگی مدا ہو کل کل دا سی رازی دا خود دنیا چکر دی کل بسختی وی او کل بنرمی وی دا دی ایمان و دا کفر سرار تعلق نسا او تاسو پا دی اخبر کفر باندے ثابت قدم اسے کی عذاب مذاب نشتا دکاول پہ تکلیف وی تکلیف ندی سبب وا نقل ایمان رولو نبیا چه پراحت راشی نبیا کوئی بسیسم نشتا بخبل کفر برقرار اسے گے سجتانا نا اللہ پاک فرمائی ناگہان من پتی باند عذاب راولو او دی بیا نپی کی چه دا عذاب دا کم جن من باند راگی او دا طول من حلا نو امتحان پا دو طریقو سر یو طریقہ دا مصیبت او دا تکلیف دویمہ طریقہ دا خوشحالے او دا راحت کب مصیبت او تکلیف باندې دا خلق صحیح نشی بیا پی راحت او خوشحالی راشی او کب دی کم فی نشی اللہ پاک بیا عذاب دا اللہ پاک قانون کب مصیبت او تکلیف غریبی بیمارے راضی نو پدی پکار دا چی انسان اللہ تا توجہ دے رہی فزید دی چی دی نور پخبل کفر کی پخبل گناہون کے سب شی پکار دا چی خپل ایمان تا توجہ کی او الحمدللہ زمود مسلمانان حال
الله دې نورم داسې تقریبا داسې په خوشاله کې ګناهونه کې کله تکلیف راشي الله ته متوجي شي خپل ګناهونه وړاندې کې چې الله پاک دا زما د ګناهونو وجه نو مسلمان په ګناه کې په بیماری کې خپل ګناهونه یاد او دا د ایمان ضرورت او تقاضا او کافر په خپل کفر کې که غریبی سختی پیراشي نه بیا پروا نه کوي او هغه په کفر کې مسلمان او کافر کې فرق ادا شو کافر په مصیبت کې په خپل کفر پاتې کې او مسلمان په مصیبت او تکلیف کې الله ته توجه ډیره کې تر دې چې الله پاک وتعالى تکلیف لري کې دا مسلمان کار دی الله دې مسلمانان نورم نیکان کې او بیا الله جل شانه فرمایي چې چا ایمان ورو کم خلق چې مجرمان دي ایمان ورو په الله باندې پیغمبرانو باندې نو موږ بدی باندې نعمتونو نور ډیر ایمان سره د اسمان طرف نه برکت باران په پیوري د برکت د زمکه طرف نه برکت پسمکه به غلی او فصلونه ډیر شي کچری دي خلک ایمان راو لیکن دا کافرانو مشرکان د مکه دومره بدبخت دي چې د پیغمبرانو تکذیب کی پیغمبرانو انکار کوي د پیغمبرانو خبره نه مني غینه بغاوت کوي چې کله بغاوت کوي الله په عذاب راوړي او بیا الله جل شانو فرمایي ولدا کافران دا کلی والا خلق د دین نه یریږي چې د شپې په ټیم کې په دې عذاب راوړي د دین نه یریږي چې د ورځې د چاش په ټیم کې کله چې انور خرو خان شي او په دې باندې موږ عذاب راولو دي په دنیا کې مشغوله یریږي او دې الله پاک د عذاب نه ولي به یری دي د الله د عذاب نه خو به یری انسان هغه وی چې هغه کافر وي هغه تاوان کې پروتي د الله د عذاب نه یری او چې کله مسلمان وي دې بد الله د عذاب نه یری ځکه د مسلمان ایمان الایمان بین الخوف والرجاء ایمان په مابین د یری او امید کې پروت الله د عذاب نه بیر ساتي او د الله پاک د رحمت امید بساتي نو د یری او د امید ترمنځ د ایمان او کافر خدا الله نه یریږي نه دا تاوان کوي نو الله جل شانه فرمایي وما ارسلنا في قريه من نبي او موږ نه دی لګلی پیسې او کله او خار کې سو پیغمبر مگر هغه قوم تکذیب کړي دي الا اخذنا اهلها بالبأساء چغی تکذیب کی بیا مگر غنی سومنګ وی لرا احد دې کلی لرا بالبأساء فزيات غریبه باندې والضراء وبمار باندې لعلهم يضرعون دبارا دې چې دی عاجزیو کی ایمان وروړي تکلیف پیراول چې ایمان وروړي ثم بدلنا مكان سيئه الحسنه بیا موږ ورکو بیتا پزید تکلیف باندې خوشالي تکلیف باندې سم نشي خوشالي پیراول راحت راول مالداري راول بیماری ختم کو صحت راول حتی عفو تر دې پورې چې دې ډېر زیات شي په مالدار او په صحت کې او په ګناهونو کې وقالو دې بیا وایي قد مصاب ان الضراء فتاقي سر رسیدلو زمونږ پلارانو ته تکلیف الضراء بیمار والسراء او غریب یا الضراء بیمار او تکلیفنا والسراء خوشاله دا د دنیا معمول دی زندگی معموله ده کله خوشاله او کله تکلیف فاخذناهم بغتة پس منګونی سو دی لرا عذاب باندې ناصابا وهم لا يشعرون بنفيږي د عذاب په طریقه باندې کومه طریقه عذاب د کوم ځای نه راځي ولو ان اهل القرى امنوا او کچروي اهل د کلی دا تکذیب کوونکي د ایمان وروړي په الله پیغمبرانو باندې وتقوا دي تقوا اختیار کړي وزان بچ کړو د کفر او د ګناہوں لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض من بخا مخا کلو کړي په دي باندې برکتونه د اسمان نه د باران والارض د زمکنا د فصلونو ولكن كذبوا لكن دي خلقوا تكذيب کو د پیغمبرانو
فاخذناهم بما كانوا يكسبون پس منگونی شو دی لرا پس سبب دا کارون دوی چی دی کم کبی افا من اهل القرى آیا امن بان ارال دا دی کلی دا تکذیب کو ان کی ان یاتیهم باسنا بیاتا دا چرابشی دی تازم عذاب بیاتا دشپی بوقت کی وهم نائمون دوی بود پراتوی او امن اهل القرى دی پا امن بان ارال دا کلی ان یاتیهم باسنا چرابشی دی تازم عذاب دوحن پا وقت ورزی کی پا وقت چاش کی دنور در آخاتلو کی وهم یلعبون دیب دا دنیا پا کارون کی مشغول لوبی کئی افامن هو مکر اللہ آیا فامن باندی دا خلق دا تکذیب کن کہ دا اللہ پاک دا تدبیرنا فلا یامن مکر اللہ پس نبی یدی کی گی دا تدبیر دا اللہ پاک الا القوم الخاسرون مگر اغا قوم چغی تاوانیان دی